محترم وارث مې دا کو یو د دین او ځان محفوظ وساتو. یو دا شپه دا په عبادت کې تېره کړو. 2021 زمونږ نه په غفلت کې لاړه. رب د اخرنۍ یو څو ګړۍ دي، اخرنۍ یو څو منټونه دي، اخرنۍ یو څو ګنټې دي. رب دا زه په ستا په بندګۍ کې تېروم. انشاءالله العزیز په دې اخرنیو غنټو کې مونږ توبه وباسو. کم ذموارۍ چې زما او ستا په سر دي ادا کول حقوق العباد دي او یا حقوق الله دي، هغه ادا کولی شي هغه به ادا کوو. انشاءالله العزیز الله به مو بخشش کوي. انشاءالله العزیز 2021 به دا چې کم تیر شو زمونږ دپاره به انشاءالله بیا دا خیر ذریعه ګرځي. او که نه څنګه نافرمانۍ مو کړي دي دقسې بېګانۍ شپه هم په نافرمانۍ کې وده شو، د الله په نافرمانۍ کې وده شو، په غفلت کې وده شو، سحر بیا په غفلت کې راپاڅېدو، نه مونځ کړی، نه تلاوت کړی، نه سجده لګولې، نه ملا ټیټه کړې، او ته بیا وایې چې ربه زما مخکې راته خیر پېښ کړي. نو محترمو دا د الله نافرمانۍ دا جون دا پرېښودل پکار دي. د الله په بندګۍ کې خپل ځان راوستل پکار دي. دا اوقات زمونږ قیمتي شي، د دې دپاره کوشش دا پکار دی چې خپل اوقات دا په ذکر کې، تلاوت کې، په نیکو اعمالو کې تیر کو. او دا فضول ناسته تېره جمعه ما ویلي ځان سره احتساب وکړو زما وخت فضول څومره تېرېږي. زه بار بار تاسو ته وایم خفه کېږئ ما، د خفګان خبره نه ده، قسم د زړه د درد د وجې نه وایم. په دکان کې مونږ ناست شو 15 ګنټې، جومات ته 10 منټه تلاوت له نه راځو. فضول مونږ په لارو کوڅو کې ناست شو، په جومات کې دا کار شروع دی. تاسو ووایه څومره ملګري راغلي. ځه د کلي خلک ملګري دي، بعضې پکې مېلمانه دي، خفه نه شئ. خو دا چې کوم د کلي خلک دي څومره راغلي دي ځان سره په خپل ګریوان کې سوچ وکړئ زه څومره مسلمان یم. مولانا صاحب خبره ابله دوی وی بیا به دا چې دی مړ شي بیا خلک وایي پلانکې ډېر سخي سړی و. د سخای تپوس د جومات د امام نه وکړه چې بھئی دی څومره سخي و، جومات کې څومره کار کړی، د څومره صدقې کار کړی، څومره نیک مونږ کارونه کوو چې کوم نه کې نوم او ناموس وي، کوم نه کې ریا وي، کوم نه کې ښودنه کېږي، کوم نه کې پې زما نوم جوړېږي هلته یې کوم، کوم نه کې د الله رضا ده. الله دې مونږ ته د خپل رضا کارونه نصیبه کړي. عرض مې دا کوم محترمو بهر اوقات زیات خرابو، دا اوقات په الله په کور کې ولګو. اسې ناست شو تلاوت کوو، ذکر کوو، که دا نم کوو دا ناسته زموږ دپاره د نجات ذریعه ده. الله رب زموږ ستاسو دا 2021 نه بلکې ټول عمر چې کم تیر شوی دی په دې کې کمې نافرمانۍ زموږ نه شوي الله دې معاف کړي. او دا روان څومره عمر پاتې، که یو ورځ دی، که یو منټ دی، که یو لحظه دی، که یو کال دی، که ډېر عمر دی، الله دې دا ټول عمر زموږ د په نیکو اعمالو کې تیر کړي. او انګریزي میاشت په دې حساب باندې سوچ وکړو نو 365 ورځې مونږه د 2021 هغه تېرې کړئ. او د اسلامي میاشت مطابق زمونږ نه تقریبا 352 لگ بگ میاشتې زمونږ نه تېرې شوې. اوس مسله دا ده چې په دې کې مونږ له کول څه پکار دي. احادیث مبارکو کې راځي حاسبو قبل ان تحاسبو، تاسو ځان سره محاسبه وکړئ. مونږ له پکار دي که اسلامي کال ختمیږي او که انګریزي کال ختمیږي، که انګریزي شروع کیږي او که اسلامي شروع کیږي، مونږ مبارکبادو په ځای باندې مونږ له ځان سره محاسبه پکار ده.